بعضې ډېر ملګري اوس مونږ ته وایي چې تاسو اوس ولې پنجپیریانو سره مناظرې نه کوئ. نو دغه ملګرو ته به صرف دومره ووایم چې مناظره خلک یو عالم سره کوي، مناظره خلک یو پوه انسان سره کوي، مناظره خلک روغ خلکو سره کوي، چېرته لیونو سره څوک مناظرې نه کوي. کنې مونږ د دې هر مناظر سره کېناستو دا پته مو ولګوله چې دا خلک لیونیان دي، دا خلک بیوقوفه دي، دا خلک جاهلان دي، دا خلک د افغانانو خبره دا مردګاوان دي، دا ګلخانان دي. نو له دې وجې سره دیو سره مناظره کول د علم توهین ده. نو باید چې مسلمانان دغه ګلخانانو نه ځان وساتي او مسلمانان دغه پنجپیریانو دغه فتنو نه خپل دغه ماشومان دوی وساتي. او دغه وحدان ته یو ځل بیا وایم خیر دی که دماغ دې کار نه کوي، که اثرات در باندې شوي وي، که پیریان در باندې راغلي وي، که چېرته ته هم د بلال دغه لیوني په دغه لاره باندې روان شوي او دماغو کې دي تندر پرېوتې وي، بیا مو ووایه، بیا به مونږ درنه ګیله ونه، بیا دغه سر نه پګړي کوز که چېرته لیونو سره کښېنه. قسم دی دا تاسو اخلاق چې کم ده کم او څه زمونږ دغه ډله کې هم دی، څه زمونږ دغه ملګرو کې هم څه خلک داسې شته چې بد اخلاقه دي، کنځل کوي، بد رد وایي. قسم دی داسې خلک په سر باندې پګړې خوند نه کوي.